په ما باندې د غرونو مداري احسان بختیار دی واده ته د روټۍ په ورځ باندې حاضري ورکړې ده څه وایي جي 3000 کسان ورکړي 3000 کسانو روټۍ ده 12000 چې دي ګډان دي وته یو میخه او تقریبا 4000 کبان دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی قدرمنو کتونکو دا وغزه د کوز در تاسو لدنځي جنگو ګیرو کولم چې د مخامخ تاسو ګورئ د تاجبر خان کور دی او نن دا هغه د بچي حارث د واده چې 5 اپریل کال 2025 باندې چې کوم دی نو ډولۍ راوړل شوې د پرون او نن 6 اپریل کال 2025 دلته کې دا سیستم جوړ شوی دی دا دغه حجره ده او دغه حجره هم تاسو ته نظر اخیمه چې کوم سیټینګ شوی دی نو دلته هم دا د ناستې لپاره چې کوم دی نو ځای جوړ دی دا بیا ماشومان چې کوم دی نو هغوی روټۍ شروع شوې ده یا چې کوم میلمانه راځي د هغوی دپاره دلته دا استقبالیه سیکشن دی او سره دا چې کوم دی جوړ دی دغه شانته او دا دلته بیا میلمنو دپاره چې کوم دی نو دا کرسۍ یخودې شوي دي دوه ورځې موږ تاسو ته وښوه چې ډولۍ راغلې وه بیا پکې بېګا د بختیار خټک پروګرام و تېره شپه اوس تا تاجبر خان د خپل جي سره ولاړ دی حارث خان دا سټیج جوړ شوی دی تیار دی او نن چې څومره میلمانه دی واده له راځي یا څه پروګرام دی هغه به موږ تاسو ته مخکې په وړاندې ښایو موږ سره اوسئ دغه چې څومره کسان راځي نو هغه دلته کې د کلي چې کوم خواوشا کلي دي جنګو تازه ګرام شوه نو یا نور بهر نه میلمانه راځي نو ټول دغه دي ټولو دپاره د ډوډۍ یو شان پروګرام شوی دی او دا تاسو ګورئ دلته کې دا خلک اولنی شپ چې کوم دی نو دا شروع دی او دوی دلته کې روټۍ تیاره ده اولنی شپ ته میلمانه او قربانه کلیوال ټول یو ځای ناست دي تاجبر خان د میلمنو سره چې کوم میلاویږي دا پکې هغه ځای ده دلته کې چې کوم خوراکونه دي تیار کړي دي او خلکو ته ورکوي نو دا بلکې یوازې دغه نه چې دا څومره ټینټونه بهر څومره څیزونه لګېدلي دي نو هغه پکې چې کوم دی دلته تاسو وکتل چې ډېر ښه سیسټم یې کړی دی او په دې کې زما په خیال چې دا میان دي پکې لکه چرګ دی او سیخ کباب او ساګ دي دا پروټې کې ورکړی کېږي تاسو کوم زموږ سره کوک موجود دی دا پخلی چې کړی دی پېښور نه دي راغلي دي ستاسو څه نوم دی او حاجي شوکت باورچي ها حاجي شوکت باورچي ها څومره دغه تاسو چې کوم دی نو 3000 کسان 3000 کسانو روټۍ ده او د دې نه علاوه چې کوم دی نو څومره څاروي پرونه لل شوي دي تقریبا چې 12000 چې دي ګډان دي وته یو میخه او تقریبا 4000 کبان دي 4000 میان دي او میخه او بار چې کوم دی نو ګډان او چیلي دي تقریبا 7 من چاول پخې 7 من چاول تاسو اوسه پوری پخ کړی دي دغه هغه سیستم چې دلته کې د پېښور نه دی راغلي دي او پخلی کړی دی ها دا تازه روټۍ دوی هم د پېښور نه راغلي تاسو ښه د پېښور نه دا تندور والا راغلي دي دلته کې
تازه روټۍ چې کومه ده نو دا پکې ورکوي او په واده کې د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی نو هغه دا دی چې روټۍ چې کومه ده نو دا ګرمې ځکه چې همیشه دپاره خلکو تیار روټۍ راولي او هغه بیا سړي نو دا هم یو ښه سیسټم دی ښه اقدام دی. واده زلمی حارث خان چې کوم دی نو راغلی دی او د خپل رشته دار مرګري او د علاقې مایدین چې کوم دی نو هغوی سره ملاویږي. دا وخت نعیم الله خان اقبال استاد او پس اکبر موجود دی ورسره نور مرګري ولاړ دي. خورشید علي خان او سرتاج خان چې کوم دی نو بختیار خټک زمونږ د شپې نه د دې واده د ټولو نه اهم میلمو صدارتي ایوارډ یې هم اخیسته. دغه هم زموږ دپاره د فخر خبره ده. بېګا موږ ته مبارکي ورکړې او نن ورته بیا مبارکي ورکوو. دې واده ته د روټۍ په ورځ باندې حاضري ورکړې ده. څه وایي جي؟ زه چې تېر ځل هم راغلی وم تاسو ویډیو کړي وه موږ دا خبرې ته زور نه ورکړي وه. نن بیا شکر دی هغه یاد تازه شو هغه تاریخ ته روایت تازه شو چې تا د دې ولیمه چې کومه ده دا دې په خپله اجره کې ورکړي. نو دا زه په دې مت کې بالکل نه یم چې چا لکه اجرې لوی نشته دی نو داسې بالکل نه ده. پخوا خو هم داسې نه وي چې د هر کس په لویه حجره وه خو د محلې مشر بچو د هغه حجره به د ټولې محلې حجره وه او دا د شادي حالو په نسبت که موږ دې اړخ ته لږ توجه وکړو نو دې کې ډېر زیات خپلوي ډېر زیات خوند یې وکړو. دا زه خو اصل ما دویم کور دی ډېر عزت راته میلاوېږي. اسرار خان او تاسو همیشه یې دې ځای اواز غږ پورته کړی دی عزتمند اوسئ. ډېره مننه جي مهرباني. سابق کمشنر ملکن او سیکرټري ساينس اینڈ ټیکنالوژي امجد خان هغه هم راغله دلته. عارف خان چې کوم دی نو CW ماشاءالله ته واپس راغله چل دی یاره تحصیل زمونږ چیرمن پیروشاه خان صدیق اکبر او ورسره اول خان دې راورسېدل. د میلمنو د میلاوېدو سلسله چې کومه ده نو هغه روانه ده. دغلته موږ ګورو دغلته هم کسان را روان دي. پخواني کمشنر ملکن ډیویژن سیکرټري ساينس ټیکنالوژي چې کوم دی امجد خان ورسره بیا نور چې کوم میلمانه راغلي دي په دې ټیم کې د هلک سره میلاویږي. پیروشاه خان چې کوم دی نو راغی او حارث ته مبارکي ورکوي. امتیاز خان چې کوم دی نو هم دې واده ته راغلی زکات صوبایي چیرمن دی. بیا د امیر حسین خان زامن دلته راغلي دي او د خیر سره هغه مخ پټ کړه لکه خدای په ملکن یونیورسټۍ کې سټوډنټ دی او بهرحال دي راغلي دي او دې طرف ته به بیا موږ یو ځای راتاو شو. دغه عارف خان ورسره دغه نور مرګري او امیر صاحب چې کوم دی نو هم راغلی دی. اقبال استاد دی ولاړ دي. دغه شانتې کوس پروس که موږ ګورو نو چلدرې پریس کلب هلکه زمونږ مارګری چې کوم دی نو هغه راغلي دي او ولاړ دلته اقبال خان شاه فیصل خان دی ظفر علي شاه جنگ علمگیر خان او اقبال خان زمونږ د اسوبڼ دا راغلي دي دلته کې. فاروق خان دی یاسر خان دی عادي راغلي دي. ارشد خان دی او ورسره چې کوم نور صابر رحمان زمونږ مرګري راغلي دي دلته کې. دا ملک عظمت خان او ورسره چې کوم نور دلته زمونږ عزیز الله خان دی احمد سیف الله او نور میلمانه. دویم شپ روټۍ چې کومه ده نو دلته کلیوال او هغه ټول میلمانه چې راغلي دي دا موجود دي دلته کې او زمونږ د کسان دي هغوی دغه کوي. دلته هم دا ناستې پروګرام د روټۍ دپاره روان دی جاري دی. تاسو ګورئ مخامخ دغه دا یو د روټۍ د ورکولو دویم پوینټ دی دویم ځای دی او مړه اکرام خان چې کوم دی زموږ هم راغلی دی. زموږ د تازه ګرام مشران دلته کې چې کوم دی روټۍ ته ناست دي او دغه ته خورشید علي خان دلی دي دلته کې چې کوم دی نو بیا
پیروشا خان او اول خان چې کوم دنه هم ناست دلته کې روټي ته مخامخ دغه نور کسان د تاسو خیم یو ځل بیا ثناء الله خان د زمونږ کفایتیار بخاري سره او دا ملمنو دراتک سلسله چې کوم دغه هغه جاری ده خان محمد صدیق مسیر باچا او سره چې کوم نور دلته دغه کسان چې د روان دي او دلته ملاویږي برابر دغه کسان خلک هغه ناستي چې راغلي دي او دلته د روټۍ خوري زبیر شاه خان چې کوم دی نو دوی هم راغلي دي وسره نور ملمنه دي ایوب خان دی لکه کنه ایوب خان امان خان چې کوم دی نو هغه هم راورسېدو ورسره دغه نور ملمنه او دغه طرف ته د ولامینوس اسلامک دي هم چې کوم دی نو راورسېدل شهزاده ترالی ها ټیک ده بس بهر الله کسان لګ رالم نو د هغې نه پس دا زمان دی سید دی فاروق او ورسره دغه نور کسان چې کوم دی چا روټۍ خوړلې د زی روټۍ لپاره راځي زمونږ عصمت خان خانجي د اسبنډه سیمې نه راغلي مېلمانه چې کوم دی عصمت خان خانجي چې کوم دی نو بېګا ورکو بهر دغه مېلمانه زمونږ ناست دي شهزاده ته څنګه لکه ښه عارف خان یو ځل بیا د هغې سره ناست مېلمانه ولږه صبر وکړه لکه السلام علیکم وروره څنګه چل دی خیر دی برابر ټیک دا فقیر ملک چې کوم دی نو ورسره راغلی دی اسبرنا شهزاده دی او سمیع الله خان چې کوم دی زمونږ د ګدر نه راغلی دي دغه شانته په دې پیره باندې بیا دلته کې چې کوم دی عمر حاجي صاحب بشیر خان زمونږ راغلی دی دلاور خان دی ورسره اشفاق باچا دی او شاته هغه بیا نور مېلمانه چې کوم دی نو هغوی هم راغلي دي او دغه شانته د مېلمنو د راتګ سلسله چې کومه ده نو دا روانه ده څوک روټۍ خوري هغه روان دي زی او څوک چې کوم دی هغې روټۍ دپاره چې کوم دی انتظار کوي ور روان دي او سلسله روانه ده وزیر لالا چې کوم دی د اسلام آباد نه راغلی دی خپل ټیم دی ورسره دغه روټۍ ته ناست دي او دغه شانته که موږ دا وګورو نو بس تقریبا سیسټم نور ختم دی دا لږ لږ کسان چې کوم دی د ناستې اخري د خوراک دې نه پس په ډېر کم کسان داسې چې هغه به راځي بهر حال فلحال چې کوم دا کسان ناست دي روټۍ ته دا امیر صاحب دی ورسره چې کوم عصمت خان دی دا شاه خان هم راغلی دریم باچا او لطیف شمس القمر خانزرین یو ځل بیا ناست دی او د خانزرین سره چې کوم دی په خوا کې به زه تاسو ته نور هغه مېلمانه وښیم چې کوم دی نو د واده ته راغلي دي اسلام خان دی کیچاړی ورسره چې کوم دی نو دا بلال دی زمونږ د هغه سره خپل نور ملګري دي هغه طرف ته دغه کسان هم ناست دي او دغه هغه ګروپ چې کوم د بختیار خټک صاحب سره ملګري دي نو هغه راغلي دي مهر او ورسره بیا نور بیا اعظم خان دی او دغه یو ځل تاسو ما مخکې مو یو ځل مې ته بیا وښوه شیر حسن خان ورسره چې کوم زمونږ افتاب علم صاحب ورسره نور مبارکي ورکوي حارث خان ته او دا امیر حسین خان سره چې کوم دی نو خپل هغه پارټنران چې د تیرو درې ورځو چې کوم دی نو د امیر حسین خان سره موجود دي او د اسلام آباد نه یو بل مېلمه زموږ هم راغلی دی او ورسره ناست دی او دغه شانته بیا که موږ دغې طرف ته شنو عارف خان
او نور چې کوم میلمانه دي نو هغه هم راغلي دي او دلته کې موجود دي. وزیر لالا چې کوم د اسلام آباد نه راغلی دی خپل ټیم دی او سره دغه روټۍ ته ناست دي او دغه شانته کوم دا وګورو نو بس تقریبا سیستم نور ختم دی. دا لږ کسان چې کوم د ناست اخیری د خوراک د نه پس په ډېر کم کسان داسې چې هغه به راځي. بهر حال فعلال چې کوم دا کسان ناستي روټۍ ته دا امیر صاحب دی او سره چې کوم عصمت خان دی دا حسین شاه خان یوسفزی او ورسره چې کوم حبیب حضرت یونس خان دی او وردلته د احمد حسن خان چې کوم دی راغلي دي او دا زما په خیال چې اخیری خو ورته نشو ویلی خو بیا هم د میلمنو سلسله د ناستې هغه شان جاري ده. احمد حسن خان زموږ دروند مشر دی دغه شانتې هغه طرف ته هغه میلمانه او زما خیال دی چې په دې باندې به زه بیا رخصت واخلم چې الله تعالی دې دا وعده د نایک لپاره د تاجبر خان د خاندان لپاره بختور کی. آمین. په دې وخت موږ سره د تاجبر خان کوم چې د حارث پلار د ډېر زیات موخو خو دې خپل پیغام هم لکه جاری کوي د واده په حواله تاسو وایي. زه ټول کوم کسان چې راغلي دي د هغوی شکریا ادا کوم چې په دې دومره ټایم یې وباسو دومره وخت یې وباسو په تکلیف کې څوک په بازارونو کې ټریفک جام څه راغلي ما تپوس وکړو ما خپل راغلی د ټولو شکریا ادا کوم. کم خلک چې رانه پاتې شوي ملګري پاتې شي دوستان پاتې شي وینای نه شي نو د هغوی نه معافي غواړم معذرت ته غواړم. روجو پکې څوک چې روجې پکې مسله راته جوړه کړې وه بیا اختر ورځې نو ډېر ملګري به رانه پاتې شوي زه د هغې نه ټولو نه معذرت غواړم. کوم چې راغلي دي کشران دي مشران دي چا خدمت کړی چا څه کړي زما خوا نه راغلي زه ټولو شکریا ادا کوم.